فرمایي وایي موږ د یو غزوې سره روان ولو، نو بیا د هغه بعد غرمه سوله، نو موږ د پرېوتو کوشش وکړئ چې غرمه قیلوله وکړو. نو هر یو درخته تلاش کړه، سایه‌داره ځای تلاش کړي، په هغه کې د پرېوتلو لپاره. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو درخته پیدا کړه، د هغه د سایه لاندې پټو هوار کړي، پر پرېوتی. نو کافرانو او مشرکانو دغه موقع غنیمت وګڼله. یو مشرک رالی، پټ رالی، نبی علیه الصلاة والسلام بیدولو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توره ځړېدله. نو د هغه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تورې راواخیستله، د پوښه سې وکښله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سر باندې ونیولو. من یمنعک مني، من یمنعک مني، تا به اوس د ما څخه څوک بچاوي، تا به اوس د ما څخه څوک بچاوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل الله. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله وویل، د الله نوم د کافر د مشرک پر زړه باندې داسې سخت اثر وکړي چې دا بدن یې سره وکپېدی، دا توره ځینې لسول توره ځینې لسوله. د هغه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپورته کړه، ول اوس په تا د ما څخه څوک بچاوي. هغه ویل ته پر ما باندې رحم کوونکی یې، ته پر ما باندې که چېرته ما بچاوی خو بچاولی مې سي، بچاو یم، که چېرته ما نه بچاوی بالکل بیا خو زما د بچاو امید نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلمه ووایه، د کلمې څخه انکار وکړي. بیا د هغه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویله، ول ته د یوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویله، ول زه آینده که څوک تا سره جنګ کوي، څوک تا سره دښمني کوي، زه بیا د هغه ملګرتیا نه کوم. او څوک تا له راځي تا سره دښمني کوي، د هغه سره به زه ملګری کېږم نه، د هغه سره به زه نه کومک کوم، نه مدد کوم، نه مې نصرت کوم. بس ته ما هیله کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل دښمن معاف کړي، د هغه بعد هیله یې کړي. ولاړې صحابو سره کښېناستې، ول نن زه یو داسې هستي سره رالمه چې هغه یو ډېره غټه هستي وه، او زه یې دا رقم معاف کړم او زه بل ته کلمه وایم. الله پاک بل ته د هغه په زړه کې ورواچوله. هغه کافر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په وجه سره چې معاف یې کړي، د معافۍ په وجه سره هغه بل ته کلمه وویل، په اسلام کې داخله شو. راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل په منصوبه پسې، لیکن الله پاک د دې خوا د ایمان دولت ور نصیب کړي. نو دا به زموږ ایمان او یقیني چې مرګ او ژوند چې د الله په لاس کې دی. الله پاک چې انسانان پیدا کړي دي، لکه څنګه چې الله پاک یې پیدا کړي، پناه کېدنګ هم د الله په لاس کې دی. نه څوک پناه کولی شي، نه څوک مړه کولی شي.